دا د زمانه غل د زمانه ولی الله څنګه شو. مهرباني وکړئ چې په دغه کې زموږ سپورټ وکړئ. دویمه خبره دا ده که په تعویضونو دی خلکو ښځې کولی شوې نو د ملک د سرمایه‌داره سړي لور به د په کور کې د ښځه وی. که دوی په تعویضونو کاروبار کولی شوې نو د ملک غټه کارخانه به د پاکستان او د دوی وی. که دوی په تعویضونو زما او ستا مخه روانولی شي نو ځان له ولې نه روانوي. او حقیقت هم دا دی چې په خپله دا په ډاکټرانو ګرځي او ما او تاسو له په شوک باندې کار کوي. نو دا د زمانې ګڼ کفان دي. یو ځل بیا وایم چې مخکې کم کار ما کوو نو هغه کې ما دومره تکلیف نه مونتلی کم چې اوس پکې ما ډېر څه ویلو. یقینا چې دغه به زه په ژوند کې واپس ترلاسه نه کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې زه په معاشره کې د کومو خلکو عکاسي کوم او سره د ثبوتونو هغه خلک تاسو ته راوړم په سکرین ښیم کوم چې ځان ته پیران وایي. ځینې خلک په معاشره کې د دغه خلکو دلالي کوي، خو شکر الحمدلله زه د دغه خلکو مخنیوی کوم او راوړم سره د ثبوته په سکرین تاسو ته د هغې حقیقتونه ښیم. په دغه جنګ کې او په دغه که د صحافت نامه ورکې او که د سوشل ورکرۍ نامه ورکې په دې کې ما ډېر څه بیلل، ډېر دشمنۍ مې پکې ځان ته وکتلې. دا څه موده چې زه په سکرین ورک وم او بیا راښکاره شوم بیا ورک شوم نو په دغه دوران کې ما ډېر قیمتي شیونه بیلل، ډېر بیلات مې پکې وکړو. خو شکر الحمدلله څه کیسونه د سایبر کریم چې هغه ډېر ختم شو، یو دوه کیسه چلیږي. انشاءالله د واپسی آغاز منګو کو د نن نه زمون کار شروع شو. څنګه چې مخکې وو انشاءالله کوشش هم دغسې دی چې واپس هم هغسې کار شروع وي، خو په هغې کې تاسو زموږ ملاتړ جوړ شئ او زموږ سپورټ وکئ. ځینې خلک په وټساپ رابطې وکړي او وایي چې دا نمبر هم درولېږو د ده معلومات وکړه چې دا صحیح دی او که غلط دی. نو دغه ټولو کتونکو ته به زه یم چې په دې کې صحیح نشته، دا ټول ګڼ کفان دي او مداریان دي. خو تش نمبر مه رالیږئ، د دوی هغه مکمل ډیټیل رالیږئ، دوی په څه طریقه کار کوي، څه کوي، په کوم ځای کې دی، نوم یې څه دی. او دا زه د دعوې سره ویم چې ستاسو نوم به په راز کي. زما نمبر دی، په دې نمبر ما سره رابطه هم کولی شي 0335 144 0009. په سکرین به هم درته دا نمبر ښکاري، په دغه نمبر موږ سره رابطه هم کولی شي او د دغې خلکو معلومات راکوي. معلومه ده او یقینا دعوې سره ویم چې د ډېرو کتونکو دا وخت چې کوم خلک ما ګوري د ډېرو خلکو سره به دوکې شوي، د عاملانو به ګرنټۍ ورکړي، ځان نه د ځمکې خدایان جوړ کړي، دعوې کوي، تاسو سره به دوکې شوي. نو دغه خلکو باندې پردې ما اچوئ، دا زما سره په دغه جنګ کې شریک شي، د دغې خلکو نشانګۍ وکئ چې موږ دغه خلک په ډاګه کړو او دا باقي چې کوم زموږ مظلوم عوام ساده لوغ عوام چې کوم دی چې دا په معاشره کې د دغې خلکو نه موږ بچ کړو او د دې حقیقت هم دنیا ته راوړو چې په کوم طریقو باندې دی زموږ او ستاسو د عقیدو سره لوبې کې موږ او تاسو ته وهمونه او زموږ او ستاسو مال او پیسه ضایع کوي. یقینا چې دا د زمانې هغه ګڼ کفان دي چې د ځان نه د ځمکې خدایان جوړ کړي، چې کوم ګڼ کپ او غل بدنام شي نو هغه په ځان یو پاکه نامه کیږدي او ځان د زمانې ولی الله کی او ثابت یې کی چې زه پیر یم او ما په خوب کې دا ولیدل، هغه مې لیدل او ما ته د هغې نه پس په خوب کې وویلی شو چې ته شپ کوه او انسان ته به شفا میلاویږي. حقیقت دا چې د دغې خلکو خپله مریضان تر کلونو راسوي د ډاکټرانو مخ دي او ما او تاسو له علاجونه کوي. مهرباني وکئ، زما نمبر به په سکرین هم ښکاري، زموږ سره رابطه وکئ. فریاد ټي وي 1 ټیم دوباره د جعلي پیرانو په اپریشن کې جاری دی، په دغه کې زموږ ملاتړ وکئ، زموږ سره ودرېږئ او کوشش کوئ چې موږ ته معلومات پوره راکوئ، ډیټیل پوره راکوئ. مهرباني وکئ، د دغې خلکو نشانګۍ وکئ چې دغه جعلي پیران موږ په ډاګه کړو. کومو خلکو چې ستاسو سره فراډونه دوکې کړي یا ستاسو په ماله کې چمګاون کې او تاسو ته پته چې دا هم د زمانې ګڼ کپ دی، نو دا به زما تاسو سره وعده چې ستاسو نوم به په راز کي، تاسو به موږ نه شو کوو چېرې دا معلومات موږ له چا راکړي، خو یوازې نوم او نمبر نو مکمل ډیټیل به راکوي، مکمل معلومات په کومه طریقه کار کوي، څه طریقه کار کوي، مخکې څه کول اوس څه کوي، دا د زمانې غل د زمانې ولی الله څنګه شو.
مهرباني وکړئ چې په دغه کې زموږ سپورټ وکړئ. دویمه خبره دا ده که په تعویضونو دې خلکو ښځې کولی شوې نو د ملک د سرمایهداره سړي لور به د په کور کې د ښځه وی. که دوی په تعویضونو کاروبار کولی شوې نو د ملک غټه کارخانه به د پاکستان او د دوی وی. که دوی په تعویضونو زما او ستا مخه روانولی شي نو ځان له ولې نه روانوي. او حقیقت هم دا دی چې په خپله دا په ډاکټرانو ګرځي او ما او تاسو له په شوق باندې کار کوي. نو دا د زمانې ګڼ کفان دي. یو ځل بیا وایم چې مخکې کم کار ما کوو نو هغه کې ما دومره تکلیف نو مونتلی کم چې اوس پکې ما ډېر څه ویلو. یقینا چې دغه به زه په ژوند کې واپس ترلاسه نه کړم. کمې سختې او کم بیلات چې ما په دې جنګ کې وکړو نو مهرباني وکړئ دې کې زما سپورټ جوړ شي، زما سره تعاون وکړئ، د دغه خلکو نشانګۍ ما ته وکړئ چې دغه خلک زه په ډاګه کړم او نور عوام ته بچ شي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي. د الله په امان.